वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मन मअहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूबी व या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बि ज़ुल जलाल पदग़ी मुबारक औरज़ बांदी और पदग़ी मुबारक साअत के ज़मुंग उस्तासो दा हाज़िरी लीदल औरेदल वयल बख़्पल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बि ज़ुल जलाल ज़मुंग उस्तासो हमेशा दा पारा द खुशाले द राहतुनो द इबादतुनो और द अज़ीम रब द बंदगे ژوند زمونږ نصیب فرمائی। کلم چې اسلامی میاشت سفر المظفر راشي او د اسلامی کال دویمه میاشت آغاز وشي نو دغه خبره ضرورت ضرور پیښیږي چې انسان د ماه سفر المظفر په حواله سره دو درې اهم خبرې وړاندې کی۔ الله کریم خالق کائنات د دین اسلام او د دین متین زده کړه او باغې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي۔ حاضرینو، چې کوم علاقې لم دین اسلام راغلی دی او کلم د حضور مبارک د دین اسلام او د دین متین کله اعلان نبوت او فرمایلو او پیغام مسلمانانو ته ورکړو او دارنګه هغه پیغام رفته په ټوله دنیا باندې الحمدلله خور شو، نو دا اسلام یو دم ټول په ټوله باندې نه دی خور شوی، بلکې اسلامی احکامات به آرام آرام سره خوریدل او چې کوم د علاقې رسم و رواجو هغه به په آرام آرام سره ختمیدل۔ کچره موږ د حضور مبارک زمانہ وګورو نو حضور مبارک باندې چې کم قرآن کریم نازل دی نو په 30 کال په دورانیه کې نازل دی او د حضور مبارک با د بت پرسته نه واخلا تر علاقائی رسم و رواج ختمېدو پورې حضور مبارک با کوششونه فرمایل، خو لیکن صدا سے حالات و واقعات او یا دا سے رسومات
د انسان په ژوند کې راسخ وي تړلی شوي وي چې هغه هله اسانه د انسان د ژوند نه نه وځي. په هغې رسوماتو کې د سفر المظفر د سفر میاشتې رسومات هم شاملو. د سفر میاشتې په حواله باندې بد نظریات او بد عقاید او اوهام او وهمونه هم شاملو. لکه هسې مثال رسکول غواړم، مونږ پاکو هند کې اوسېږو. زمونږ په کور او په کلیو په وطن کې خادو او په مړو او په ژوندي او په خوشحالو کې زمونږ بعضې رسومات اوس هم هندوانه شته دی. د هندوانو والا رسومات څه نه څه زمونږ ستاسو په ژوندونو کې اوس هم شته دی. وجه دا ده چې په دغې سرزمین باندې د هندوانو راج تیر شوی دی، د هندوانو رسوماتو غلبه تیره شوې ده. اگر چې اسلام راغی پاکو هند ته مسلمانانو کې الحمدلله مسلمانی راغله، خو څه نه څه اثرات هغه که د واده بعضې رسومات وګورو یا د بعضې د مړو رسومات وګورو نو څه نه څه ممکن هغه څیزونه شته دی. دارنګې د حضور مبارک په زمانه کې هم جاهلیت دور چې څه ته ویلی شي نو دا څومره جهالت به پکې موجود و. نو هغې جاهلیت په دور کې د حضور مبارک د پاکې زمانې نه وړاندې د جاهلیت په دور کې دا یو عقیده جوړه وه، دا یو نظریه جوړه وه چې د سفر میاشت دا د بلاګانو میاشت ده، دا د مصیبتونو میاشت ده، او اسمان نه د سفر میاشت کې په زرګونو او په کربونو باندې بلاګانې راکوزیږي او بیا تیر په تیره باندې دغه رسم روانو حضور مبارک زمانه راغله. په هغې زمانه کې هم دا عقاید و نظریات موجود و، تر دې پورې چې حضور مبارک یې رد فرمایلو چې د هغې وضاحت لږ وروستو عرض کول غواړم. د رد سره سره هغه رسومات تر نن ورځې پورې زمونږ په کور او په کلیو په وطن کې د بعضې زنانو دا تصور اوس هم شته دی چې ماشومان په سفر میاشت کې مه وباسئ، پیریان په کینی ماښام کې مه وباسئ، سفر میاشت درنه ده او دومره بلاګانې نازلېږي. او بعضې علاقو کې څه داسې هم وو چې ټوله میاشت د بلاګانو میاشت نه ګڼي، وایي چې اولنۍ 14 ورځې درنې ورځې دي. کله ناکله انسان دا خبره واوري چې ښکلی نوم به وي. لکه هسې ټي وي له یو کال راغلی و، ټلیفون راغی او راته ویې چې جی مفتی صاحب د زوی نامه موسی ده، موسی. خو چا راته ویلي چې د موسی نامه درانه ده، چې وجه دا ده چې موسی علیه السلام باندې ډېر امتحانونه تیر شوي دي، فرعون سره لانجې تیرې شوي دي او ډېر تکلیفونه په تیر شوي دي. وایي چې دا زوی باندې موسی نامه یخې ده، دام ژاړي هم ډېر، کویږي هم ډېر، زدم کوي، مور پی هم ناخلي. نو چا راته ویلي دي او چا زنانه به ورته ویلي وو نو چې د موسی نامه درانه ده درانه. نو داسې هغه بعضې چې کوم مونږ تصورات دي، مونږ چې بعضې نامې درنې دي، نامې کوم ځای نه درنې راغلې چې د الله د نبي نامه وي، هغې نه بختوره نامه چېرته کیدی شي؟ او بیا هغه موسی علیه السلام نامه څنګه درنه او بې ځایه کیدی شي چې قرآن کریم په حضور نازل دی، خو ټول نه زیات ذکر د موسی علیه السلام پکې شوی دی. راغی موسی علیه السلام مبارک نامه کې برکات دی. حضور مبارک فرمایي تاسو په خپلو بچو باندې د پیغمبرانو نامې کیدئ. هسې ضمناً عرض کول غواړم، کله ناکله مونږ وایو چې یونیک نامه پکدو چې د چا نه وي، چې د چا نه وي نو بس داسې نامه کیدي چې واقعي څوک یې نږدي دغه نامه نو ای د هیڅ چا هم نه وي، نه معنه وي، نه نامې په شان نامه وي، نه هغې آخر ښکلی وي نه یې اول ښکلی وي، خو څه نامه یې په ورکي دي چې دا نامه د چا نشته دی. زه دا عرض کول غواړم
چې لکه څنګه د مونږ کور کلي وطن کې دا بعضې خبرې اوسه پورې مشهورې دي چې دا نامه چې دا درنه ده او په موسی علیه السلام باندې امتحانات ډېر دي. دارنګې بعضې رسومات، بعضې واقعات، بعضې عقاید اور بعضې چې کوم نظریات دي د بعضې ورځو سره تعلق ساتي. او چهارشنبې په ورځ باندې به کور نه صفا کوي، چهارشنبې په ورځ باندې به د کور صفایي نه کوي. وجه دا چې بیا به پکې پته نه لګي چې چهارشنبې په ورځ د صفایي وکړه نو پته نه څه شی به راځي. هغوی هم د خپله څه روایات یې د خېټې نه څه روایت جوړ کړي دي. وایي چې فلانکی ټیم باندې به چهارشنبې په ورځ باندې به جامې نه وینځه، زنانه وایي چې جامې وینځي نو داسې داسې به وي. غرض دا چې هغه رسومات اوس هم زمونږ په ژوند کې تړلی شوي شته دی او د دغې څیزونو قرآن کریم اور احادیث مبارکه په شد او مد باندې رد کوي چې دا تصورات بالکل غلط دي، د قرآن کریم خلاف دي، د احادیث مبارکه و خلاف دي. چې کله موسی علیہ السلام مبارک په شام کې و او موسی علیہ السلام کله مصر لاړو نو په مصر کې په فرعون او په آل فرعون باندې الله طرف نه کاتسالی راغله. چې کاتسالی پر راغله مخکې فراوانی وه، هر طرف ته سبزیات و مواجات و ثمرات اوبه او د خدای ډېر شته موجودو، خو اتفاق داسې وشو چې د هغوی د بد اعمالو د وجې نه الله پاک کاتسالی پر راوسته. او اتفاق دا و چې د کاتسالۍ په دغې ورځو کې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام مصر لراغلی وو. نو دوی څه وویل؟ دوی دا وویل چې موسی علیہ السلام او د هغه سره چې څوک راغلی دي مونږه په هغې باندې بدفالي کوو. ومن معه، موسی علیہ السلام او موسی علیہ السلام سره چې کم ملګري راغلي دا نحوست او سپیرتوب د دوی د وجې نه راغی. الله ورته فرمایي قالو انا طائرکم معکم. الله ورته فرمایي چې دا چې کومه بدفالي ده دا په حقیقت کې د ستاسو د اعمالو نتیجه ده چې دا څه حالات په تاسو بدفالۍ تصور کوئ، دا کم حالات واقعات در باندې کاتسالي راغله دا د ستاسو د اعمالو نتیجه ده. او پاتې شو چې څه راولو الله فرمایي دا زمونږ د طرف نه دی، خو سبب د انسان عمل وي. غرض مدا چې دا مخکې زمانو کې تر مخکې زمانو نه دا یو سوچ و فکر روان دی چې څوک په یو بل باندې بدفالي نیسي، په یو بل باندې نحوست عقیده ساتي، په بعضې ورځو باندې نحوست عقیده ساتي، په بعضې شپو باندې نحوست عقیده ساتي او بعضې میاشتو ته د سپیرتوب نسبت کوي. لکه د دغې سفر میاشتې ته مونږ ستاسو د سپیرتوب نسبت کوو تر دې پورې لکه مونږ دا هم یو تصور جوړ دی چې سفر میاشت کې به سفر نه کې، سفر میاشت کې به چې سفر نه کې څوک به چېرته په سفر باندې نه ځي. ولې چې سفر میاشت کې چې چا سفر کړی نقصان سره مخامخ کیږي، نقصان ورته ملاویږي. په دې ځای کې صرف یو وړوکی سوال عرض کول غواړم چې څومره ډېر خلک به داسې وي چې رمضان کې به سفر شروع کړی وي او نقصان به ورته مخامخ شوی وي، نو بیا به رمضان باره کې څه وایو؟ ډېرې بختورې میاشتې د محرم الحرام میاشته تېره شوې، په دې باندې څومره واقعات مخې ته راغلي دي، نو بیا به د پاکې میاشتې د محرم الحرام په حوالې سره مونږ څه وایو؟ که دغه واقعات راپېښېدل د میاشتو سره تړلی شوي وي نو پکار ده چې سفر میاشتې نه علاوه بل یو مصیبت هم په بله میاشت کې نه راتلی. نو دین هم دا پته لګي چې دا بعضې توهمات دي زمونږه، بعضې څیزونه رسوماتو سره تعلق ساتي، بعضې چې کم بګړاو عقاید و نظریات دي هغې سره تعلق ساتي. د دې د وجې نه قرآن کریم اور احادیث مبارکه د دغې شی رد فرمایي. واضحه حدیث مبارک موجود دی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا عدوہ، انسان اللہ حضور فرمائی
یو انسان نه بل انسان ته د خدای پاک د اجازې او د ارادې نه علاوه یو بل ته بیماری نه لګېږي چې الله پاک غواړي بیا لګېږي خو که الله پاک ونه غواړي نو یو انسان نه بل انسان ته بیماری نه لګېږي لکه کرونا بیماری وه هغه یو بل ته لګېده بعضې نورې بیماریانې دي یو بل ته لګي خو کافرانو به دا عقیده وه چې دا بیماری په خپله مؤثره ده بیماری یو بل ته خپله لګېږي حضور فرمایل لا عدوه په خپله بیماری نه لګي یو بل ته که هغه لګېږي دا د خدای پاک په اجازې سره لګي او بیا حضور مبارک ارشاد فرمایي ولا طیرته او په اسلام کې بدفالیم نشته دی بدشګونیم پکې نشته دی حضور مبارک په ساده الفاظو باندې په بل حدیث مبارک کې راځي چې لا طیرته فی الاسلام لا طیرته لا طیرته لا طیرته حضور فرمائی الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک مختلف قسم حدیث مبارکوں کے تاکیدات راغلی چې بدفالی اسلام کې نشتا بدفالی نشتا بدفالی نشتا بل حدیث مبارک کې راځي بدفالی شرک دی بدفالی شرک دی بدفالی شرک دی د څومره نازکه مسله ده حضور مبارک بدفالی د شرک سره کمپیریزن کړی دی یعنی دا لکه څنګه شرک په عبادت کې د الله سره څوک شریک کې بدفالی په بدو سیزونو په واقع کېدو کې تا د الله پاک سره بل څوک شریک کړو چې دا مسله د دنه راغلی ده ما ته اوس هم راشي په تېر کال باندې هم دا یو خبر عرض کړې وه کله ناکله مونږ سحر کې څوک ووینو چېرې د سحر کې فلانکی مخ ووینم هغه ټوله ورځ را باندې بده تېره شي اوس دا بده تېرېدل په بده ورځو تېرېدو کې تا د خدای پاک سره دا بل انسان شریک وګڼلو ځکه حضور ورته بدفالۍ ته شرک وایي او به بل مسلمان بد لګېدل یا بل مسلمان مخ بد لګېدل چې ما باندې به ټوله ورځ د ده د وجې نه بده تېرېږي زه سهار کې ووینم یا سطح حضور مبارک دې ته شرک وایي دا د خدای پاک او د رسول پاک مبارک چې کوم عقاید را لېږلي دي د هغې سره ظلم او زیاتی دی چې څه دي من جانب الله دی چې څه دي الله تبارک وتعالی طرف نه دي که خیر دی من جانب الله دی که شرم دی من جانب الله دی خیر د الله فضل دی او شر د انسان بدعملی ده چې د هغې د وجې نه واقع کېږي ځکه حضور مبارک ارشاد فرمای ولا طیرته اسلام کې بدفالیم نشته دی بدشګونیم په اسلام کې نشته دی چې یو بل باندې انسان بدشګونی وکړي بعضې کسان دکانداران بعض یو نیم ګاک لا سحر کې سودام نه ورکوي چې درانه بله ورځ وړې وم بیا دا ټوله ورځ ما سودا نه کېده چې دله یې نه ورکوم چې بل ګاک راشي هغه له یې ورکړي بیا هغه اولنی دویم نمبر کي چې ده چې بله ورځ هم ما نه سحر کې وړه وه بیا ټوله ورځ مو دکان ټپ ولاړو حضور فرمایا طیرۃ شرک دا بدشګوني ده دا بدفالی ده او حضور فرمائی دا شرک دی او بیا حضور فرمائی ولا حامتا دریم نمبر 6 حضور فرمائی ولا حامتا اسلام کې حامم نشتا الو ستویل شي دا انسان غو نه مخامخ دوسترګي وي چې کم مارغه د دې باره کې هم د خلکو د مشرکانو عقیده ګډه وډه حضور فرمای د دې باره کې چې کوم عقیده او نظریه ساتي دا هم اسلام کې نشته لکه مونږ به ساده مثال واخلو مونږ به ذات خود مونږ کلی کې مونږ علاقه کې چې سحر کې د چا په کور باندې کارغه تېره شي او کیخ کوي چې غم را روان دی چې غم را روان دی څوک مړه کېږي دا هغه نظریات دي چې حضور 1400 کاله مخکې فرمایلی دي د کارغه په تېرېدو باندې بعضې اوقات چې توره پیشو مخې ته تېره شوه څه مصیبت را روان دی یا سحر کې مو فلانکی داسې وکړو څه غم را روان دی چې داسې وشي نو دا را روان دی حضور مبارک د هغې ټولو رد فرمایلی دی دا بې ځایه د خدای پاک په شان کې او د خدای پاک طرف نه چې کوم ایمانیات را لېږلی شوي دي په هغې کې ظلم او زیاتی دی او بیا حضور مبارک ارشاد فرمایي 4 نمبر ولا سفره
او حضور فرمایي چې سفر په حق له باندې سفر میاشتې په حق له باندې چې د خلکو کم نظریات او کم عقاید دي حضور فرمایي ولا سفره سفر هم هیڅ شی نه دی یعنی څه مطلب سفر میاشت کې چې کم د بلاګانو نازلېدو عقیده ده سفر میاشت کې چې کم د انسانانو د پیریانو د راتلو عقیده ده سفر میاشت کې به سفر نه کې دا عقیده ده سفر میاشت کې به منګنی نه کې سفر میاشت کې به واده نه کې سفر میاشت کې به یو کور نه بل کور ته کډه نه وړي حضور فرمایي لا سفره د سفر میاشت متعلق دا عقیده مه ساتئ سفر هیڅ شی نه دی څه مطلب یعنی دا نظریات او دا عقیده د دغه میاشتې په حواله باندې مه ساتئ ځکه سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک د حضرت علی شیر خدا او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واده سفر میاشت کې شوی دی دا غوی واده سفر میاشت کې شوی کچره سفر میاشتې کې واده کول خوشحالی کول منگنی کول کډه وړل سفر کول دا منه وای حضور مبارک بنا کولای حضور مبارک زبانی هم فرمایل چې سفر میاشتې متعلق د بلاګانو او د مصیبتونو هغه بعض زنانه خو بلاګانو تعداد هم شماري چې 14,000 بلاګانې راکوزیږي و 13,000 بلاګانې راکوزیږي داسې لګي لګا زمونږ دغه زنانو سره حاضری لګي بلاګانې رجسټرونه دي ور سره تعداد هم شماري نو یاد ساته حضور مبارکه په دې کې په شد او مد باندې رد فرمایلی دی تر دې پورې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ ایمان چې راوړم دام د سفر میاشت وا ین ټول خیر کارونه چې څومره دي په هر میاشت کې ممکن دي په هر میاشت کې د الله تبارک وتعالى طرف نه د خیر کارونه واقع شوي دي او د انسانو د اعمالو د وجه نه بد کارونه واقع شوي دي حادثات هم راغلي دي نو حادثات تړل او برکات و نفی کول دا عقیده د نحوست ده دا د سپیرتوب ده دا د بدفعلی ده او حضور مبارک د دې نه منع فرمایلی ده د دې د وجې نه حاضرینو چې کم په ژوند کې نور داسې د مړي او د ژوندي سره کم رسومات تعلق ساتي مونږ د پاره قرآن کریم فرقان حمید اصول خودلی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قرآن کریم یو ښکلی تله او د عدل او د انصاف او د احکاماتو او د دین اسلام یو ښکلی تله مونږ ته رالیږلی الله فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه الله فرمایي زما نبی چې صدر ته د کولو حکم کړی دی فخذوه هغه راونیسئ وما نهاکم عنه فانتهوا او کم کارونو نه چې زما نبی منې کړي هغه مه کوئ دا د کولو د نه کولو یو تله ده یو میزان دی د دې نه علاوه چې څه هم دي مونږ به په قرآن باندې وړاندې کوو قرآن کریم او حدیث مبارکو ته به ږدو که هغه د قرآن او د حدیث مبارکو مطابق دي فبها ما د پاره دین دی مونږ د پاره اسلام دی مونږ د پاره باعث اجر او ثواب دی او کشر داسې نه وي هغه به نه قرآن وي نه به دین وي نه به د الله او د الله د رسول حکم وي ځکه امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ زمونږ ستاسو امام بم دا فرمایل چې تاسو د ما دین زما مذهب تاسو ته کله ملاو شي علماو ته خطاب کوي مجتهدینو ته خطاب کوي چې کله زما مذهب مسله درته ملاو شوه دا مسله قرآن باندې وړاندې کوي احادیث ته وړاندې کوي که د ما د مذهب مسله او اجتهاد دا د قرآن او د حدیث مطابقو نو وایخلی او کنی دا په دیوال باندې وولئ نو چې امامان دا وایي او د مذهب خاوندان دا وایي چې زمونږ مذهب د قرآن او د حدیث خلافي په دیوال باندې گزار کوي نو چې بیا ما استاد زنانو د کتاب لیکلی شوی عقیدی وي او نظری وي چې فلان کې ورځ باندې دا مه کوئ او په ډینګلي ورځ باندې سفر مه کوئ او په دې ورځ باندې سر مه وینځئ او په دې ورځ باندې جامې مه وینځئ او د شپې د کور صفایي مه کوئ او په دې ورځ باندې دا مه کوئ په فلانکې میاشت کې دا مه کوئ
دا د زنانو عندي عقاید دي نظریات دي چې د خېټې نه کم کتاب لیکلی شوی د هغې مسایل دي نو دا به مونږ په قرآن او حدیث باندې وړاندې کوو چې قرآن کریم او حدیث مبارکه دې باره کې څه وایي ها البته یو روایت داسې شته چې حضرت مجدد دین و ملت امام شاه احمد رضا خان علیه رحمت الرحمن دا لیکلی دي چې دا حدیث اگر چې ضعیف دی خو لیکن په دې باندې بیا هم څه ناڅه عمل پیره کېدل پکار دي ځکه چې په دې کې دا مسله ذکر د حضور فرمایي چې تاسو چهارشنبې په ورځ باندې نوکان مه کټ کوئ چهارشنبې په ورځ باندې نوکان مه کټ کوئ ځکه چې څوک یې کټ کوي برګي مرض به ورته لګي بیا داسې بعضې روایت شته اگر چې په هغې باندې علما کرامو څه بعضې تحفظات شته علمي دنیا کې خو بعض علما کرامو څه بعضې وجوهات و بنیاد باندې چې ځکه ونشي نو ښه خبره ده ځکه چې روایتو کې د هغې ذکر موجود دی خو لیکن چې کومو خبرو په قرآن او په حدیث کې تضاد موجود وي هغې نه اسلام جوړول دا د خپل ایمان او د اسلام سره ظلم دی د دې د وجې نه حاضرینو اختصار سره عرض کول غواړم زمونږ دا کومه میاشت شروع شوه سفر المظفر میاشت دا د سفر میاشت ده او په دغې سفره میاشت کې د قرآن کریم او د حدیثو مبارکو لکه څنګه صرف اشارات ما وړاندې کړل اصولو طرف ته ما اشارات وکړل او هغه دا چې په دغه میاشت کې نه بلاګانې شته نه د اسمان نه بلاګانې راکوزیږي نه په دغ کې پیریان راځي نه دا درنه میاشت ده او نه مونږ تللې ده چې دا درنه ده او که سپکه ده او که زنانه و تللي هغوی سره به تله وي خو اسلام سره دا تله نشته چې دا درنه میاشت ده او دا سپکه میاشت ده او دغ کې بارانونه وریږي او په دغ کې زلزلې راځي او په دغ کې پیریان به راځي او دغ کې بلاګانې راځي اسلام د دغې میاشتې په حوالې سره قرآن کریم او حدیث مبارکو کې واضح ثبوت موجود دی چې حضور مبارک فرمایي ولا سفره د سفر میاشتې په حوالې سره چې کوم عقاید و نظریات دي د جاهلیت د دور نه هغه دغې میاشت کې نشته دی الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو په دغې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي او په دغې جمله باندې او په دغې حدیث باندې خپلې خبرې زه ختمول غواړم چې حضور مبارک ته یو حدیث نسبت کېږي او هغه نسبت دا کېږي چې چا هم وویل من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه بعض کتابونو کې او بعض فیسبوک په دغه سوشل میډیا باندې دا یو حدیث په نامه باندې خوريږي چې حضور فرمایي چې چا وویل چې سفر میاشت ختم شوه نو زه به جنت زیری وله ورکم ماله څوک د سفر میاشت د ختمېدو زیری راکړي زه به د جنت زیری ورکوم یاد ساتئ دا حدیث هډو شته نه دا حدیث دی دا موضوعی حدیث دی موضوعی او په دې بنیاد باندې خلق بیانوي چې حضور فرمایي چې دا میاشت د وتو خوشخبری چا راکړه یعنی دا درنه میاشت ده د تلو د وتو خوشخبری راکړه زه به له جنت زیری ورکم یاد ساتئ دا د حضور مبارک د حدیث مبارکو سره ظلم دی د دې د وجې نه د داسې روایاتو او د داسې خبرو هیڅ قسمه په اسلام کې اصل نشته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریمه دستا طرف نه دی خیرم دستا طرف نه دی خدای پاکه شرم دستا طرف نه دی خدای د دواړو جهانو خیر زموږ نصیب فرمایي د دواړو جهانو عذابونو د شرونو نه او دستا د قهر نه موږ محفوظ فرمایي رب کریمه څومره خلکو دعاګانې غوښتي څو بیماران دي صحت ولا ورکې څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې څو بې اتفاقه اتفاق او اتحاد خوند ولا ورکې د کور اتفاق او اتحاد رڼا ولا ورکې رب کریمه ظاهر او باطن هم ښایسته کې څومره مسلمانان د نږدې او د لرو نه د مختلفو دعاګانو التجا کړې ده رب کریمه په حال باندې رحم وفرمایي او ملک پاکستان وطن تم دعا او چې خدای پاکه چې کم نگران حکومت راغی
خدای د وطن د پاره بهتر کې چې کومه مهنګائی راغله خدای ته پارزانه باندې بدل کې خدای زمونږ په حال باندې رحم فرمایي مونږ ګناهونه معاف کې مونږ نیک اعمال قبول او مقبول فرمایي او دا واضح ده چې دا څه چې دي دا زمونږ د اعمالو د بد اعمالو نتیجه ده خدای مونږ بخنه نصیب کې خدای مونږ بخنه نصیب کې خدای دا ماد نیک اعمال دا ماد ګډ په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي دستا محبوبانو چې کومه دعاګانې غوښتي حضور مبارک چې کومه دعاګانې غوښتي ربا په خیر دعاګانو کې مونږ لویه برخه نصیب کې دستا محبوبانو چې د کم سيزونو نه او دستا محبوب کریم چې د کم سيزونو نه امن او امان غوښتي رب کریم هغه سيزونو مونږ ته امن او امان نصیب فرمایي چې څومره خلک وفات شوي حقداران وفات شوي خدای د ټولو بخنه نصیب کې قبرونه د انوارو نه منور کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.